الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، فقر او فاقه تنگدستی دا ډیر زیات خراب شی دی، ځکه خو په حدیث شریف کې هم راځي کاد الفقر ان یکون کفرا، عن قریب له چې دا فقر او فاقه دا به سړی په کفر کې واچي. دا هغه فقر او فاقه چې انسان بیا بالکل محتاج شي، نه رزق خو ته میلاویږي، نو د خوراک او نسکاک، نو هغه بیا هر قسمه په هر شام ډاکې ته تیار شي. الله تعالی دې داسې حالاتو نار څوک وساتي. نو زه غواړم چې تاسو ته بهترینه وظیفه د دې په باره کې وښیم چې الله تعالی ستاسو نه فقر و فاقه او قرض ختم کړي. دا حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې صحابي ته راغی او وی فرمایي چې یا رسول الله، زما په کور کې ډیره تنګدستي ده او قرضې دي را باندې، څه عمل راته وښایه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ته به دوه کاره کوې. یو کار به دا کوې چې کله کور ته ځې نو په کور والا به سلام کوې، او دویم به سوره اخلاص ډېر زیات وایي. او که چېرته ته کور ته لاړ شي او په کور کې څوک نه وي، نو بیا په دغه ټایم کې په ما باندې سلام وایه، بسم الله والسلام علی رسول الله دا وایه. نو انشاءالله الله تعالی به ستا فقر و فاقه او تنګدستي ختم کړي. هغه صحابي لاړو، د عملو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وښودلو. د هغې نه بعد ډېره زمانه بعد راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمایل چې یا رسول الله، زه خو ستاسو خواله نه وم راغلی، نو زه د یو عذر د وجې نه نه وم راغلی. هغه عذر دا و چې تاسو ما ته کله د عمل وښودو، ما د عمل شروع کو، نو الله تعالی په کور کې رزق سیوا کو، فراخي راغله، بیا تر دې چې ما ټول قرضونه ختم کړو، او بیا ما سره دومره مال لاغې چې ما په غریبانانو باندې تقسیموو به، او د هغو مدد به مې کوو. نو ما ته ټیم نه میلاوېدلو، نو د هغې وجې نه ما ته دا موقع نه میلاوېده چې زه ستاسو ملاقات له راغلی وې، او نن زه ستاسو ملاقات له رالم. که په نن زمانه کې څوک دا ووایي چې دې صحابي به دې نه بعد تجارت شروع کړی و، نو ځکه دا خو د عمل برکت نه و. نو د هغې جواب دا دی چې د دې سره زمونږ کار نشته چې تجارت یې شروع کړو یا شروع نه کړو. کېدای شي تجارت د هغې نه مخکې هم دوی کولی، لیکن هغې سمې نه خوړلې، ګټه پکې نه کېدله. د دې وظیفې د برکته الله تعالی د هغه کاروبار سم کو، یا بغیر د دین الله تعالی د هغه کاروبار نه الله له کاروبار ورکو. خو بهرحال د بهترین او آسان عمل دی چې کور ته داخلېږي، په کور والا باندې سلام او سوره اخلاص، او که په کور کې څوک نه نو بیا بسم الله والسلام علی رسول الله، مطلب درود شریف دی وایي. ان شاء الله تعالی فقر و فاقه او تنګدستي به ډېره زر ختمه شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.